أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم د دې کتاب نازلېدل د الله زبردست او حکیم د طرف نه دی. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. مونږه زمکا او اسمانونه او د دې دوانو ترمنځ ټول سيزونه د حق سره او د یوې خاصې مودې د نیټې سره پیدا کړی دي. خو دې کافر خلکو د هغه حقیقت نه مخ اړولې دي د کم نه چې دوی خبردار کړی شوی دي. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته په غړې د لسترګو کتلی هم دي چې هغه څه هستيان دي چې تاسو خدای پرېږدئ او هغه ته आवाजونه کوي. لکه خدا ته وخی چې هغه پزمکه کې څه پیدا کړی دي یا د اسمانونو په پیدا کولو او داغه په انتظام کولو کې داغوی څه حصہ ده. د دین مخ کې نازل شوی یو کتاب یا د علم صفات حصہ که د دې عقیدو په ثبوت کې تاسو سره وي نو راوړاندې دی کړئ که تاسو رښتینی یې. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اخر د هغه سړی نه با زیات بیلاری انسان بل څوک وي چې هغه الله پرېږدي او هغه چاته आवाज کوي چې هغه د قیامت پورې هغه ته جواب نشي ورکولای، بلکې هغه د دین هم نه خبر دي چې आवाज کوونکی ګني هغه ته आवाज کوي او چې کله ټول انسانان راجمع کړي شي په هغه وخت کې به هغه د خپل आवाज کوونکو دشمنان وي او داوی د عبادت نه به منکر وي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. دی خلکو ته چې کله زمونږه صفا آیاتونه اورول کیږي او کله چې ورته حق مخې ته راشي نو دا کافران داغه په حق لوي چې دا خو ښکارا جادو دی. ام یقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. آیا دوی داوایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پخپلا د ځان جوړ کړي دي؟ دوی ته وایا
کچری ما دا د خپل ځان جوړ کړی وي نو تاسو ما د خدای د نیولو نه هډو بچ کولې نشئ کمی خبرې چې تاسو جوړوي الله پاغه خپو هده زما او تاسو په منځ کې هم هغه د گواهی لپاره کافی دی او هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين دوی ته وایا زه ناشنا رسول خو نه يم زه نه پوهېږم چې سبا لبا تاسو سره سکیږي او زما سره بسکیږي زه خو صرف په هغه وحی پس روان یم کوم چې ماته را لېږلې کیږي او زه د یو صفا خبردارون کې نسیوا نور هیڅ نه يم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې کچری دا کلام د الله د طرف نه وي او تاسو د دین انکار وکړئ نو تاسو به څه انجام وي او د دې غوندي په یو کلام باندې خو د بنی اسرائیل یو گواهی هم کړی دا هغه ایمان راوړو او تاسو په خپل غرور کې پاتې شوي بشکا داسې ظالمانو ته الله تعالی هدایت نه کوي وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم کوم خلکو چې د دې د منلو نه انکار کړي دي هغه د ایمان راوړونکو په حق لا وایي چې کچري د دې کتاب منل څخه کاروي نو دا خلک با په دې معاملې کې زمونږ نه مخکې شوي نه وو چونکه هغه د دینه هدایت اونموندو نو په دې وجہ اوس به ضرور دا وایي چې دا خو پخوانی دروغ دي ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين حالانکه د دین مخکی د موسی علی السلام کتاب د رهنما او د رحمت په حیثیت راغله دی او دا کتاب داغه تصدیق کوونکې په عربی ژبه کې راغله دی د پاره د دې چې دا ظالمانو له خبرداري ورکړي او نیکوکارو له زیره ورکړي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون یقینا چې کوم خلکو وویل چې خاصم الله زموږ رب دی بیا په هغه ټینګ ودرېدل نو دا غوي د پاره نس یرشته او نه به هغه غم جنوي دغه خلک به ټول جنت ته ځي هلته به هغه همیشه اوسي د خپل هغو عملونو په بدله کې کم چې هغه په دنیا کې کول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. مونږه انسان ته هدایت وکړو چې هغه د خپل مور او پلار سره نیک سلوک وکړي. خپل مور د ډېر په ګرانه په ګډه کې دننه وساتو او ډېر په ګرانه اوځيګو او د دې په حمل او تیپرې کولو کې 10 میاشتې ولګې دي. انتر دې چې کله هغه خپل پوره طاقت ته ورسېدو او د سلويختو کالو شو هغه وویل ای زما ربا مال توفیق راکړه چې زه ستاسو د هغه نعمتونو شکریا ادا کړم کوم چې تا مالا او زما مور او پلار لرا کړل او چې داسې نیک عمل وکړم چې ته پری راضي شې او زما د اولاد په نیک کېدو ما خوشاله کړې. زه تاسو توبه وباسم او زه په فرمان منونکو یعنی مسلمانانو بندگانو کې شامل یم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. دداسي خلقنا مونږه دهغوی خخه عملونه قبلو او دهغوی گناهونه معاف کوو. دوی با په جنتیانو کې شاملېږي دهغه رښتینی وعده مطابق کوم چې دهغوی سره کیږي. والذي قال لوالديه اف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. او کم سړی چې خپل مور او پلار ته وویل اوف زه تاسو ډېر تنگ کړم آیا تاسو ما په دې روي چې زبا د مرګ نه وروسته بیا د قبر نه راځته کېږم. حالکه زمانه مخکې ډېر نسلونه تیر شوي دي پاوی کې خو څوک را پانسېدو او را نغې. مور او پلار ورته د الله په نوم فریاد کوي او وایي اے بدنصیبا اومنه د الله وعده رښتینی ده. خو هغه وایي دا ټول د پخوانو وختونو زړې قصې دي. اولئک الذین حق علیهم القول فی قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. دا هغه خلق دي چې د عذاب فیصله پری شوی دا د دوی نه مخکې چې د پیریانو او د انسانانو د دې قسمه کمی دلی تیری شوی دي په هغوی کې با دوی هم شامل وي. بشکا چې دوی په نقصان کې پاتې کېدونکي خلک دي. ولکل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. تدوانو ډلو درجه داوی د عمل په لحاظ سره دي د پاره د دې چې الله غوي ته داوی د عملونو پوره بدله ورکړي. پاوی به ظلم هرگز نه کیږي. ويوم يعرض الذين كفروا على النار
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بیا چې کله دا کافران ورته مخامخ ودر ولی شي نو هغوی تبا ویل شي تاسو د خپل حصے نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې ختم کړل او داغه مزه مو واغستلې. اوس چې کم تکبر تاسو پزمکه کې په ناحقه کولو او کمی نافرمانه تاسو وکړې داغه په سزا کې با نن تاسو له د ذلت عذاب درکې کیږي. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لغون دی دویتا د عاد ضرور یعنی داود علیہ السلام قصه واوروا هر کله چې هغه خپل قوم په احقاف کې خبردار کړي وو او دغه سي خبردارون کې داغونه مخ کې هم تیر شوی وو او داغونه رستو هم راتلل چې د الله نه سیوا د بلچا بندگی مکوي. ما سره تاسو په حق کې د ویلوي خطرناک ورزي د عذاب فکر دی. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هغوی وویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې موږ دوکه کړې او د خپل معبودانو نمو واړوي؟ خدنو هغه خپل عذاب دی را باندې راولا چې د کم نه ته مونږ یې کو واقع ته رښتینی. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون. هغه ویل د دې علم خو الله ته دی، زه صرف هغه پیغام تاسو ته دررسوم د کم سره چې زرا لېګلې شوی يم، خو زه وینم چې تاسو جهالت کوئ. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. بیا چې کله هغوی هغه عذاب خپل علاقې ته را روان ولیدو نو وی ویل دا وریځ ده چې په مونږ با وبرا وروي نه، بلکې دا هم هغه څه دی چې د دې لپاره تاسو تلوار جوړ کړی و. دا د هوا طوفان دی چې پکې دردناک عذاب را روان دی. د خپل رب په حکم با هر څه تبا کوي. اخر دا چې دا غوي دا حال شو چې دا غوي د اوسېدو دا زینو نسیوا هلته بل هیڅ په نظر نه راتلو. دا رنګي مونږه مجرمانو له بدل ورکو. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا
أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هغوی لمونگا هغه سور کړي وو کم چې ما تاسو له ندي درکړي. هغوی لمونگا وګونه سترګي او زړه ټول هر سور کړي وو، خو نه هغه وګونه د هغوی څخه پکار راغلل، نسترګي نزلنا، ځکه چې هغوی با د الله د آیاتونو نه انکار کوو او هم هغه سستري چا پیر شو چې په کم پوری به ټوکی کوله. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ستاسو نه غیر چاپیره علاقه کې ډیر کلی مونږه هلاک کړی دي. مونږ په خپل آیاتونو را لېګلو سره بار بار په قسمه قسم طریقو هغوی په هکړل د پاره د دې چې هغوی واپس راشي. بیا هغه هستیانو داوی مدد ولی ونکړو چې هغوی الله پر خودي وو او هغوی الله ته د نزدېکت ذریعہ ګڼلی و او معبودانی تر جوړ کړی وو، بلکې هغوی خو داوی نو ورک شو او داوو د هغوی د دروغو انجام او داوی د هغه دروغجنو عقیدو انجام چې د ځانې جوړی کړی وي. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ او هغه واقعه هم د یادولو قابل ده کله چې مونږه د پیریانو یو ډله ستا طرف ته راوستلی و د پاره د دې چې قرآن واوري. کله چې هغوی هغه ځای ته ورسېدل په کم ځای کې چې تا قرآن لوستلو نو هغوی په خپلو کې وویل چې چپ شئ. بیا چې کله تلاوت پوره شو نو هغوی د خبردارونکو په حیثیت خپل قوم ته واپس لاړل. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هغوی خپل قوم ته وویل چې ای زمونږ د قوم خلکو، مونږ یو کتاب اورېدلی دی چې د موسی علیه السلام نه وروسته نازل کړی شوی دی چې تصدیق کوونکی دی د خپل ځان نه د مخکینو کتابونو چې راهنمایي کوي حق او نیغ لاري ته. یا قومنا اجیبوا داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. اے زمون د قوم خلکو، څوک چې الله طرف ته بلنه کوي داغه دعوت قبول کړئ او پاغو ایمان راوړئ، الله بس تاسو گناهونه معاف کړي او تاسو به د دردناک عذاب نه بچ کړي. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. او څوک چې د الله د داعي
خبره اونمني هغه نه پزمکه کې پخپلا څه طاقت لري چې الله عاجز کړي او نه دغه څه مددګاران شته چې هغه د الله نه بچ کړي داسې خلک فخکاره گمراهی کی پراته دي اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر او آیا دی خلکو ته دا نخکاری چې کم خدای دازمکا او اسمان پیدا کړی دي او د دې په پیدا کولو هغه ستړي نشو هغه ضرور په دې قادر دی چې مړی راژوندې کړي ولینا یقینا چې هغه په هر څه قدرت لري ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فکم ورځ چې دا کافران ورته وروړاندې کړي کیږي په هغه وخت به د دوی نه تاسو شي آیا دا حق نه دی دوی به وایي او زمونږ په خپل رب باندې قسم دی چې دا واقعي حق دی الله به فرمایي خدن اوس د عذاب مزه اوسکئ د خپل هغه انکار په سزا کې چې تاسو به کولو فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون پس اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا لکه څنګه چې مضبوطو ارادو والا رسولانو صبر کړي دي او د دې په معاملې کې تلوار مکوا په کوم ورځ چې داخلك هغه عذاب وویني چې د کم نه دوی يرولې کیږي نو داسې به ورته ښکار شي لکه چې په دنیا کې د ورځې لک ساعت تیر کړي وي خبره ورسولې شو آیا اوس په د نافرمانو نسیوا بل څوک هلاکیږي